أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. وما أبرئ او ذا پاکی بیانو ما نفسی د خپل ځان ان النفس ذکچی نفس لأمارة حکم کونکې دی بالسوء د ګناه الا ما سوا دا غنا رحم چې رحم وکي ربي زما رب ان ربي بشک زما رب غفور بخونکې رحیم همیشه مهربان دی. وقال اول الملك بادشاہ ائتوني راولی مال به دالک استخلص هو دی خالص کوما لنفسي د ځان د پاره. فلما کله چې کلمه خبرې وکړې هو د سره قال ویل دی بادشاہ انک ای یوسف اتبع اليوم من لدینا زمون سره مکین مقام ولی امین امانتدار. قال وتوی اجعلني ما وګرځو على خزائن الارض بخزانو د ځمکې انی ذا حفیظ عبادت کوونکی علیم پویم. وکذلک دغه شان مکننا موږ ځای ورکول یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه یتبوأ چې هغه به تیارو ځای به ځان له اوسېدو لپاره یتبوأ ځای به یې نیو منها له دې نه حیث یشاء کوم دی چې خوښه شو اوسېدو به په دې ځمکه کوم دی چې بیا خوښه شوه د ټول ځمکې مو اختیارمند شو د ټول بادشاهۍ مو اختیارمند شو مصر نصیبو موږ رسوو برحمتنا خپل رحمتمند چاله چې نشاو موږ وغواړو ولا نضیعو موږ نه ضایع کوو اجر ثوابونه المحسنین د نیکانو خلکو ولا اجر الاخرة او اجر د آخرت خیر ډېر بهتر دی للذین د خلکو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی وکانو دوی یتقون تقوا اختیار کړې وه. وجاء ورال اخوة یوسف وروڼه یوسف د یوسف علیه السلام په دخلو نو هغوی ورننوتل علیه د یوسف علیه السلام خواته فعرفهم نه ویې پیژندل یوسف هغوی لره وهم او هغوی له د یوسف منکرون نه پیژندونکي وو. ولما کله چې جهده تیاری کو هم د دوی دپاره بجهادهم سامان د تیاری د دوی قال نو ویې ویل ورته ایتوني راولئ ماله باخین هغه ورور لکم چې ستاسو دی من ابیکم ستاسو د پلار نه الا ترونه ولې تاسو نه ینئ انی چې زه اوفي د پوره ورکوم الکیله پیمانه و نه زه خیر المنزلین زه بهتر مېلمستیا ورکوونکی یم. فإن لم تأتوني که هغه م رانوستو به هغه فإن که چېرته لم تأتوني تاسو رانوستو به هغه لږ فلا کیله نو ګورئ بیا به پیمانې نه وي لکم ستاسو دپاره عندي د ما سره ولا تقربون او نه به د ما خوا له را دی. قالو هغوی ورته وویل سنراودو موږ به مطالبه وکړو عنه د هغه په بارې کې اباه د هغه د پلار نه وانا موږ لفاعلون دا کار به خامخه کوو. وقال ویل یوسف علیه السلام لفتیانې خپلو لکانو ته اجعلو کېدوئ بضاعتهم سامان د هغوی فی رحالهم په خپلو کجاوو د هغوی کې لعلهم کیدای شي چې دوی یعرفونها وپېژني ده اذ انقلبو کله چې لاړ شي الی اهلهم خپل کور ته. وقال ویل یوسف علیه السلام لفتیانې خپلو لکانو ته اجعلو کېدوئ بضاعتهم سامان د هغوی فی رحالهم په خپل سورلو باندې لعلهم کیدای شي دوی یعرفونها وپېژني ده اذ انقلبو کله چې لاړ شي دوی الی اهلهم خپل کور ته لعلهم د دې لپاره یرجعون چې بېرته راشي پوره سامان ورله ورکړئ او چې کوم څه یې راوړي هغه هم ورته بېرته په دې خپل انډو کې کېدوئ د دې لپاره چې دوی بېرته لاړ شي نو چې په مینه بېرته راشي. فلما کله چې رجعو دوی لاړل الی ابیهم د پلار خواله قالو ویې ویل ورته یا ابانا ای بابا منع منع کړی شو منا زموږ نه الکیلو یوه تنخوا فارسل راولېږه معنا زموږ سره اخانا زموږ ورور نقتل چې موږ پیمانه راوړو تنخوا راوړو و انا موږ له د هغه لحافظون حفاظت کوونکي یو. قال هغه ورته وویل هل امنکم ولې د اعتماد وکړم په تاسو علیه د دې بنیامین په باره کې کما څنګه چې مو امنتکم اعتماد کړی په تاسو علی اخیه د ضرور په باره کې من قبل د دې نه مخکې فالله پس الله تعالی خیر حافظه بهترین حفاظت کوونکی دی وهو د الله تعالی ارحم ډېر رحم کوونکی دی الراحمین په رحم کوونکو کې. ولما کله چې فتحو هغوی کولاو کړه د پلار مخې ته متاع سامان خپل وجدو بیا یې موندو بدعاتهم هغه خپل سامان چې وړی و په خوراک راوړو پسې ردت واپس کړی شو الیهم دوی ته. قالو هغوی وی یا ابانا ای بابا ما نبغي موږ نور څه غواړو هذه بدعاتنا دا دی زموږ هغه سامان
ردت چې راواپس کړی شوی دی الینا موږ ته ونمیرو موږ به لاړ شو غلبه راوړو اهلنا د خپل کور دپاره ونحفظو او حفاظت به کوو اخانا د خپل لور ونزدادو موږ به زیات کړو کیل بعیر پیمانه د یو اوښو ذلک دا خو کیلون پیمانه د یسیر ډېر اسانه قال هغه ورته ویل لن ارسله زه نه لېږم در سره معکم ستاسو سره حتی تر دې تؤتونې چې تاسو راکړئ ما ته موثقا مضبوطه وعده من الله د الله طرف نه لتأتونني چې خامخه به راولئ دا به ده الا تأتونني خامخه به راولئ ما ته به دا لږ الا سوا د هغې صورت نه ان یحاطه چې ګیره واچولی شي بکم په تاسو ټولو فلما نو کله چې آتو ورکړه دوی هو د یعقوب علیه السلام نه موثقهم مضبوطه وعد اقرار خپل قال نو ویل یعقوب علیه السلام الله والله تعالی علی ما په هغه څه باندې نقولو چې موږ ویل وکیل پوره کوونکی او کارساز دی وقال وی یا بني ای زما بچو لا تدخلوا مه ورننوځئ من باب واحد په یوه دروازه د مصر وادخلوا ورشئ من ابواب متفرقه په بیلو بیلو دروازو باندې وما اغني لنشم لري کولی عنکم ستاسو نه من الله د الله د ګریب نه من شین ته شی ان الحکم نشته اختیار د فیصلې الا لله مگر الله تعالی د پاره دی علیه په دغه الله باندې توکل تو تمام اعتماد دی علیه په هغه باندې پلی توکل وکي المتوکلون نور متوکل کوونکی ولما کله چې دخلوا دوی ننوتله من حیث په هغه طریقه امرهم چې حکم کړی دوی ته ابوهم خپل پلار ما کان نو دا یغني چې لرې کړی وي عنهم د دینه من الله د عذاب د الله نه من شین ته شی الا سوا حاجتن دا یو تدبیر فی نفس یعقوب په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضا چې وکړو انه دا یعقوب علیه السلام لذو علم ولو لما د هغه څه د وجې نه علمناه چې موږ له علم ورکړو ولکن خو اکثر الناس اکثریت د خلکو نه لا علمون پوهېږي نه ولما کله چې دخلو دي ورننوتل علی یوسف د یوسف علیه السلام باندې یوسف علیه السلام ځای ورکو الیه د ځان سره اخاو خپل ورور ته قال وی انا اخوک د ستا ورور یوسف یمه فلا تبتئس ته غمجن کېږه مه بما په هغې خبرو کارنو چې دوی یعملون کوي در سره فلما کله چې جهده تیار کو هم د دوی دپاره بجهادهم سامان د تیارۍ د دوی جعله کېښودو الشقایة خپل د اوبو لوښی فی رحل اخیه د رور په هغه کجاوه په هغه کې په انډي کې ثم اذن بیا اعلان وکړو مؤذن اعلان کوونکي ایتها العیر چې قافلې ولو انکم تاسو لسارقون غلی قالو هغوی ورته ویې واقبلو راوړاندې شو علیهم دوی ته ویل ماذا تفقدون څه د نه ورک شوي قالو هغوی ورته ویل نفقدو د موږ نه ورک دی سواغ د پیمانه الملکې د بادشاه ولمن او دغه چا دپاره چې راوړو به هغه حملو بعیر یو اوښ به وله نورم دغه ورکو ردق ورکو وانا وزه به د دې تعیم ذموار یم قالو هغوی ورته ویل تالله زموږ د په خدای قسمي لقد علمتم تاسو ته خو پته لما جئنا موږ نه یو راغلي لنفسده چې فساد خور کړو په الارض په ځمکه وما کنا نه یو موږ سارقین غله قالو نو هغوی ورته ویل په ما جزاء څه به سزا د هغې سړي ان کنتم که چېرته تاسو کاذبین دروغجن وی او غلا دسه ښکاره شوه قالو هغوی ورته ویل جزاء سزا یې دا شوه چې من کم سړی چې وجده بیا موندی شو فی رحله د هغه په سامان سفر کې په هو نو دا جزاء سزا شوه بس دا بدل شو دا پکې والی کذلک دغه شانې نجدي موږ بدلې ورکوو الظالمین ظالمانو له فبدأ نورون هغه مزدورانو شروع وکړه باوعیتهم په سامان درونو قبل مخکې وعای د سامان اخیه د خپل رور د یوسف ثم استخرجها بیا یې راوویستله من وعای اخیه هغه لوښي هغه دغه سامان یعنې د هغه لوښي د رور د یوسف نه قال وی کذلک دقه شانې کیدنا موږ تدبیر وکړو یوسف د یوسف علیه السلام دپاره ما کان نو یوسف لیو خدا چې ایثار کړی وي نیولی وی اخاو خپل رور په دین الملک په قانون د باچا کې الا ان سوا د هغې نه انشاء الله کېږي چې څه الله وغواړي نرفعو موږ اوچتو درجات مرتبې من د چا چې نشه وغواړو وفوق کل ذي علم او د پاسه د هر عالم نه علیم بل عالم شته قالو هغوی ورته ویل ان یسرق که ده غلا وکړه فقد سرقه یقینا غلا کړې د اخون یو بله لږ بل رور له چې د من قبل دې نه مخکې په اثرها نو پټه کړه دا خبره یوسف علیه السلام په نفسه په زړه کې ورډلي جواب یې ورنه کړو ولم یبدها او ښکاره نه کړله هم دوی ته قال نو وی انتم تاسو شر ډېر ناکاره یې مکانا د مقام په لحاظ سره والله الله تعالی اعلم پیژني بما په هغه څه باندې تصفون چې تاسو بیانوئ قالو هغوی یا ایها الذي یا دي مصر ان له د ابن پلار دی شیخن بوډا دی کبیرن ډېر بوډا دی په خود ونیسه احدنا یو تن د موږ نه مکان او د په دی انا موږ نراکئ نو تا من المحسن چې ته ډېر نیک عمل بادشاهی قال نو یوسف علیه السلام ته معاذ الله پناه غواړم د الله سره ان ناخذ چې د دې ونیسمه الا من مگر هغه څوک به نیسمه وجدنا چې موږ موندلی دي ونتانا خپل سامان عنده د هغه طرف انا موږ به اذن په دغه وخت کې چې که موږ د ده په دی بل څوک ونیسو لمن الظالمون لظالمون موږ به غټ ظالمان یو